د روجې برکتونه راغلو، ډېر عبادتونه او ډېر کارونه دا دواړه پکې خامخای. ښه نو راځئ چې زه تاسو له داسې اسانه طریقه وښیم که نه چې د مستو شنه چټني د پودینې هر څوک جوړوي او ورسره چې د املي چټني، پیکوړو، سموسو او چاټ دپاره. نو اسانه ریسیپیانې درله وړم تاسو له کمې خرچه کې. دلته ما 3 ګېډې پودینه هغه مې ووینځله او هغې کې مې نیمه ګېډې عمره دڼیا واچوله. دڼیا مې پکې لږه اچولې ده خو د هغې ډنډه کې کچه وي ځکه مې ترې لرې نه کړي او ښه ډېر شنه مرچکي پکې واچوي. دا چټني چې ترخه ډېره مزه کوي او ورسره به لږه شانتي اوږه هم واچوي. د دې اوږه ذایقه پکې پته نه لګي خو د دې یو ډېر مزېدار خوند پکې راځي. ولې چې دا مونږ سټور کوو به فریزر کې به ږدو او دا به یو 15 روجې خو تېروي. دې کې ما یو پیاله اوبه واچولې او مونږ پکې ډېرې وانه چولې. که ډېرې پکې واچوي بس بیا خو چې جوسر تل څنګه غږ ورکوي تاویږي. خو ما پکې اوبه لږې اچولې نو ځکه بره باندې چمچ نه لږ زور ورکومه چې یو ځل روان شي بیا به ورسره ګورو. کار کول سره مقصد دی او مالګه مې پکې نه ده اچولې. بس وګورئ دې ځکه دا روان شو چې کله دا میده شي پوډر شي نو بس بیا به ښه ښکلې کیوبس کې واچوي چې کومه پاتې شي یا پلیټ کې واچوي او فریزر کې یې کېږدئ. داسې یو 15-20 منټ ږدو چې بیا مونږ دا کیوبس چې دی که نه دا رابار کړو نه دا سوري دا پلیټ والا دې خوا چې دی ما داسې کار کړی چې 1/2 کیلو املي ما اغستې وه او هغه مې 2 ګیلاسه سټیل اوبو کې خوشته کړې وه. په سټیل مې ولا 2 ګیلاسه اوبه اچولې وي او 1/2 کیلو املي. تاسو د 1.5 روپۍ املي هم روړئ نو هغې کې یو سټیل ګیلاس اوبه واچوئ 1.5 پکې واچوئ هېڅ مسله نه کوي. او چې کله ښه نرمه شي نو په لاسونو ولا داسې زور ورکوي او چاڼې کوي. چاڼ ما ولا غټ استعمال کړی دی نری نه ولې چې دې سره لږه شانتي که املي پکې لاړم شي بده نه ده. چې کوم هغه اډوکي پاتې شو هغې کې ما بیا یو ګیلاس اوبه نورې واچولې او بیا مې هغه مال چې د املي دی نه ښه ښکلې طریقې سره روزي نو بس بیا مې چاڼ کا. او اوس راځئ چې پخه یې کړو. بس دلته چې دا ټوله چاڼ شوه په تیز ګیس یې کېږدئ او دې کې به مونږ واچوو 1 چمچه زیره پاوډر. که تاسو سره پاوډر نه وي نو زما په رنګ زیره وټکوئ. ما زیره وټکوله او 1 چمچې نه کم سور ټکېدلې مرچکې ما واچول. تاسو پکې پاوډر شوی مچولی شي او تاسو پکې چینی اچوئ او که ګوړه اچوئ. زه خو پکې ګوړه اچوم نو هغه مې پکې واچوله دلته 4 چمچې او نیمې چمچې نه کمه مې پکې مالګه واچوله او لږ شانتې به پکې هغه سور کلر ملاویږي. تاسو که پکې نه اچوئ خیر د هېڅ خبره نشته خو ما پکې واچولو دا چټني چې لږه سور غوندې کې رنګ وړي به ډېره ښکلې لګي. او اوس به دلته مونږ دا پخو. دا به دونه پخو که نه چې دا داسې د دې یو حصه اوچه شي 3 حصو کې چې یو حصه اوچه شي که نه او دا راټینګ هم شي. که تاسو نری ساتئ هېڅ مسله نشته. اوس دلته ما وسکله نو د دې تروشوالی زیات او خوږوالی کم نو دې کې ما ګوړه نور هم واچوله او دغه شانتې به زه بیا دلته کې باد کې څه کم که د دې تروشوالی زیات وي خوږوالی کم نو دا مونږ خپله ځان کې ده نو بس بیا پکې زه لږه شانتې ګوړه یا چیني نوره واچوم. بس وګورئ دلته کې دا ښه ښکلې وخوټ کې د یخه مې کا څومره ښایسته ښکاري څومره ښکلې ټینګه راله او دا چې کومه تروه او خوږه او ترخه وه زه تاسو ته نشم ویلی دومره مزېداره وه که نه چې ما چې همدغه شانتي وخوره خو دغه شانتي ونه خوري بیا معده کې به مهور بل وي. دا چاټ سره ډېره مزه کوي سموسو سره پیکوړو سره او دا چې دی دا ما نیمه ګنټه پرېښې وه نو بس نیمه ګنټه پس وګورئ دا کلک شو خو پوره ووره شوې نه دا چې پوره ووره شي ښه د یو ساعت به بار پرېږدئ بس ښه ښکلې ترېنه دا ټول رابار کوي او هغه چې کوم کیوبز مو فریج کې ایښي دي هم راواخلئ. دې سره ماله دومره اسانتیا جوړه شي زه تاسو ته ویلی نه شم. هر وخت پودینه او دا شنه مرچکي ته روزانه ټکوه هلته چاټ جوړوه هلته پیکوړې جوړوه هلته سالن دی ورسره سالن خو اکثر وختي پخېږي خو دا نور کارونه نو زه وایم چې دا دومره اسان شي که نه کار. بس فریج نه رابار کوه 2 کیوبز په چټنۍ کې اچې که یو اچې که لږه چټني خو یو کیوبز یې کافي کني 2 پکې واچو چې میلمانه شي خو زر ختمه شي کني په اوږدو چلیږي. بیا به مونږ بیا رمضان منځ کې جوړو مزېداره چټنیانې شوې تیارې.